په آزاد کشمیر کې عوامو یو ځل بیا ډېر غټ احتجاج روان کړی. دا احتجاج ولې کیږي، په څه وجه باندې کیږي او د آزاد کشمیر د عوامو په منځ کې څومره اتفاق دی، په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل د KPK گورنر نه یو ډېر اهم اختیار چې کوم دی د KPK وزیر اعلی الیمین ګنډاپور اخیستلی دی، کوم اختیار دی په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل دریم چې کوم غټ خبر دی، په قومي اسمبلی کې یو هنګامه خیز اجلاس راغوستېدو والا دی د څه قانون پاس کېدو دپاره، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. سپریم کورټ جوډیشل کمیشن اجلاس هم شوی دی، د څه دپاره شوی په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. ټول نه ډومبنۍ په آزاد کشمیر باندې خبره کوو چې آزاد کشمیر کې د احتجاج ولې شروع دی. آزاد کشمیر کې یو ډېر اهم احتجاج شروع دی. دا احتجاج په ټول آزاد کشمیر کې خور شوی دی او دا یو ډېر غټ احتجاج دی. پهله یو وړوکی غونډې هړتال و او بیا دغه هړتال په احتجاج کې بدل شو. آزاد کشمیر عوام د احتجاج ځکه کړی دی چې په 29 اکتوبر د هغه صدر صاحب چې کوم یو آرډیننس پاس کړی و چې هر قسم جلسونو باندې هغه پابندي لګولې وه. نو د آزاد کشمیر عوام چې کوم دی را پاسېدل چې دا خو تاسو موږ نه اختیارات اخلئ، د ازادي رای اختیارات تاسو موږ نه اخلئ، لکه په موږ باندې اوس تاسو پابندي لګوئ چې موږ د خپل حق دپاره احتجاج هم نه کوو. تاسو له دیار شي دې نه مخکې هم آزاد کشمیر عوامو یو ډېر غټ احتجاج کړی و چې بجلی یې پکې ځان له ارزانه کړې وه، په DC باندې یې ګزارونه کړي و، DC یې راګیر کړی و، AC یې راګیر کړی و، بجلی یې پکې ځان له ارزانه کړې وه، اوړه یې پکې ځان له ارزانه کړي و. نو آزاد کشمیر عوام چې کوم دی یو ځل بیا راوتلي دغه آرډیننس خلاف چې دا آرډیننس مو ختم کوي، چونکې هلته هم ګرفتاریان هم شوي دي، لاټھی چارج هم شوی دی، په خلکو باندې د غدارۍ کیسونه هم جوړ شوي دي. خو بیا هم د آزاد کشمیر چې کم عوام دی متحد دي او هغه حکومت له دمګي ورکړي د حکومت له ویل چې د آرډیننس مو ختم کوي، کنه موږ به داسې وکړو. ځکه د هغه عوام چې کوم دی کې اتفاق دی، هغوی په اتفاق باندې را یوځای شوي دي د حکومت خلاف. چې کم حکومت داسې هم څه بیل پاس کوي چې د عوامو پکې فایده نه، نو هغه عوام چې کم دی راپاسې حکومت له سترګو کې سترګې ورکوي. بل د KPK گورنر چې کم دی فیصل کریم کونډي و چې هغه نه الیمین ګنډاپور یو غټ اختیار واغشتو. اصل کې فیصل کریم کونډي د KPK گورنر سره دا اختیارات هم دي چې هغه د ټولو په صوبې کې چې څومره یونیورسټیز وي نو د هغې چانسلر وي، او دغه چانسلر بیا صوبه کې چې څومره یونیورسټیانې وي کې څه فنکشن وغیره وي نو دغه چانسلر پکې شرکت کوي او تقریر هم کولی شي. نو د KPK اسمبلی کې یو بیل پاس کړل شو چې په هغې کې ټول اختیارات دغه صدر صاحب نه واغشتل، صدر صاحب نه د KPK گورنر نه اختیارات واغشتل او الیمین ګنډاپور ته دغه ټول اختیارات ورکړي دي. بل په قومي اسمبلی کې یو هنګامه خیز اجلاس راغوستی شوی دی چې دا اجلاس په 10 دسمبر باندې وي او په دې اجلاس کې د قومي اسمبلی چې کوم اجلاس ته حکومت د دې مقصد د پاره راغوستی دی چې په دې اجلاس کې دی دا کم فیک نیوز چې پیلاویږي یا د حکومت خلاف چې څوک خبرونه کوي نو د هغوی خلاف څه قانون داسې جوړ کړي چې له سخت نه سخت سزا ورکړي. ځکه دې حوالې سره یو 2 ورځې مخکې د پاکستان آرمي چې کم پاکستان چیف د پاکستان د آرمي چیف هغه هم دا ویلي و چې په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې چې کم فیک خبرونه پیلاویږي د هغوی ته سخت نه سخت سزا ورکول پکار. نو حکومت چې کم دی یو هنګامه خیز اجلاس راغوستی چې دا اجلاس په 10 دسمبر باندې وي. بل سپریم کورټ جوډیشل کمیشن اجلاس هم راغوستی دی چونکې دې حوالې سره جسټس منصور علي شاه 2 ځله سپریم کورټ ته خط ولیکلو چې تاسو د سپریم کورټ جوډیشل کمیشن اجلاس مه راغواړئ او 26 چې کوم آئین خلاف دی د هغې خلاف چې خلکو څومره خطونه ورکړي چې 26 آئیني چې کوم دی دا تاسو کینسل کړئ، دا تاسو ختم کړئ. نو هغه خطونو باندې تاسو یو فل کورټ راغواړئ او په هغې فیصله وکړئ چې آیا دا 26 آئیني ترمیم چې کوم دی دا په ملک باندې امپلیمنټ کول پکار دی که نه. نو هغې نه پس بیا تاسو جوډیشل کمیشن یو اجلاس راغواړئ. خو جسټس یحیی آفریدي د جسټس منصور علي شاه نه دی منلی او دغه جوډیشل کمیشن اجلاس راغوستی دی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.